هر انسان نه ګناه کیږي، لیکن ښه ګناهګار هغه دی چې هغه د الله رب العزت په در کې توبه وباسي، ګناهو کې توبه وباسي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي انسان چې کله توبه وباسي الله رب العزت د هغه زړه صفا کوي. انسان چې کله توبه وباسي د هغه هر څه الله رب العزت برابري، دنیا او آخرت ټول کارونه الله رب العزت د هغه برابري. او مسلمانانو الله رب العزت یو داسې ذات دی چې موږ او تاسو د هغه محتاج یو، هغه زموږ او تاسو نه دی محتاج. صحابه کرام، صحابون، لوی پیغمبران، نبیان ټول د الله رب العزت محتاج وو. الله رب العزت د هیڅ احتیاج نه لري، خو په دومره هر څه کې چې موږ د هیڅ احتیاج الله رب العزت نه لري، موږ ورته ټوټل محتاج یو. لیکن بیا هم چې موږ او تاسو کله د توبې په نیت باندې روان شو نو الله رب العزت هرکلی درته وایي چې زما بنده راځه راځه توبه وباسه، دا دنیا به دې هم برابر شي او آخرت به دې هم برابر شي. چې یو انسان ناراضه شي نو د هغه کور ته د هغه د مناولو دپاره، د هغه د خوشحالولو لپاره بار بار موږ د هغه کور ته ورځو، بار بار د هغه مخ ته موږ ورځو، لیکن هغه معاف کول نه کوي. مخ ته اړو چې راشي، مخ ته واړو یو طرف بل طرف ته. لیکن الله رب العزت داسې ذات دی چې ته څومره هم ګناهګار شي، څومره هم ګناهونه وکړي، د اسمان او ځمکې د منځ خلا ټوله د ګناهونو نه ډکه کړي، لیکن د الله رب العزت په در کې یوه سجده وکړه، یوه اوښکه د الله رب العزت دپاره تویږه چې یا الله چې داسې مې کړي په دې توبه بیا به نه کوم. الله رب العزت د هر څه درته معاف کوي. مسلمانان لږ سوچ پکار دی، لږ فکر پکار دی. الله رب العزت په معمولی شیزونو باندې، معمولی بانو باندې انسان ته لوی پیکجونه لګولی دي. انسان لوی ګناهونه الله رب العزت ورته معاف کوي. لیکن انسان چې سوچ وکړي، انسان پوه شي په دې شي باندې. مسلمانانو بني اسرائیلو کې یو نوجوانو هر شپه به یو جنۍ ځان ته راوسته د ځان د خوشحالولو دپاره او د عیش او د عشرت د وجې نه په دنیا کې سم مستو. یو شپه یو جنۍ راوسته، 80 درهم یې ورکړل. ډېر غټ شی جوړېږي مسلمانانو. بیا د هغه زمانې چې کله اجنۍ مستن کمرې کې ناسته ده ورسره، د دروازه بنده کړه، نو اجنۍ ورته وایي چې ای فلانکیه، ای نوجوانه، تا خو زه راوستم، زه ستا غلامه شوم، ته چې څه وایې ستا د خوشحالېدو دپاره به هغه زه نن کوم، لیکن دا درته ووایم چې زه طوایفه نه یم، زه داسې یو جنۍ نه یم، زه د ډېر ښې کورنۍ یم، خو غربت د وجې او مجبورۍ د وجې دې ځای ته رارسېدلی یم. نو هغه جنۍ دومره یې وژړل چې اوښکې ښکته روانې شوې. نو دې نوجوان په زړه باندې څه چل الله رب العزت وکړو، څه چل د دې په زړه باندې وشو، د دې نوجوان په زړه باندې څه چل وشو او د هغه زړه بدل شو. ټول عمر په ګناهونو کې تیر کړی و او د الله رب العزت مخ کې سجده وکړه، اوښکې تویې کړې، الله رب العزت هر څه ورته معاف کړ. مسلمانانو موږ او تاسو ته پکار دي د الله رب العزت په در کې اوښکې تویې کړو، زارۍ وکړو، منتونه وکړو الله رب العزت ته.